وانکحوا الایام، جوانانو ته ودونه وکړئ. استعداد څخه حد بلوغ ته ورسئ، ټولو نه اول فکر سوچو غور دی واده وي. بچیږي غفلت علاج المز ده، شهوات علاج واده ده. قرآن کې پروردگار ویلي علی صلاتهم یحافظون، مؤمنانو المسکاخ مغه دي چې هغه د المنځه حفاظت کوي. المز په کار دی ته محفوظ وساتي. که قرآن کې دوه شی حفاظت ذکر تاکید سره شوی دی، یو د المنځه د حفاظت ذکر شوی دی چې دی حفاظت وکړه مخر پاوه، یو لفروجهم حافظون، شهوات حفاظت وکړي، خیال وساتي، شهوات طرف ته مازوي، شهوات خیال وساتي. کسای گناهانو سرچشمه و بنیادن د دوه شی دی، یا شهوت ده یا غفلت ده، یا شهوت ده یا غفلت ده. ای غفلت علاج و درو دویی قرآن خیلی ده، ای شهوت درو دویی علاج قرآن خیلی ده. ای شهوت علاج خیلی ده چې تاسو کله دغه بیماری طرف ته خدا نخواسته ورنږدې شوي دي، علاج چی شی دی؟ واده، ازدواج وکړئ. وانکحوا الایام، جوانانو ته ودونه وکړئ، ازدواج ورته وکړئ. گناه کې تاسو شامل پلاره. من تزوج احرز نصف دینه، ویلی شي ویلی چا واده وکړو نیم دیني بس بچول، نیم دین کې بیا پرهیزګاري وکړي. نیم دین تعلق لري او انسان شهوت پرسته سره. اوس ایمو معاشره کې دشي کې ډېر غفلت ده. بچای د حد بلوغ ته ورسې ټولو نه اول فکر سوچو غور دی واده وي په کار دی. چې کله دوی د بچای زه واده کوم، بچای ده چې کله حد بلوغ و حد کمال ته ورسېده، ټول اول سوچي دغه خبرې کوم. ایمو معاشره کې دغه بدبختۍ به نن نه وي، د تبعیه به نن نه وه، د زوال به نن نه و، د ټوپک وشتل به نه و، د مړي به نه و، د تخل به نه و. خو که چېرې پلارانو ذمهدارۍ صحیح ادا کول دی، که چېرې شریعت صحیح طریقې سره ما تاسو معاشره کې نافذ وی، دا بدبختۍ به نه وي. یا یې په زوره ورکوو په ډوبالی، یا یې ساره ودونه، یا یو واده چې کومه د هغې طریقې سره کوو چې هغه اسلام نه وي. یو شی اسلام ته ورسیخ نه دی که څه ورسیخ شي بیا نه خرابېږي مؤمنه. دویم څه تاسو نه غوښتی شوی دی، یاد وساته، هغه همدا لمونځ دی چې لمانځه تاسو حفاظت وکړئ، خیال وساتئ. پیغمبر ته حدیث باندې اوس پوهېږئ چې پیغمبر ویلي چې زه دوه شیو سره مینه محبت کوم، ښځې سه او لمانځه سه. ځان دپاره نه دی ویلي. پیغمبر اصل کې فلسفه انداوه چې امته، اما امت او خپل امت اشاره کړې ده چې ما امت ته په کار دی چې دغه دوه شیو ذرې سره چې کې ځان باچ کړي، یو لمانځه ذرې سره، یو واده ذرې سره. چې بچیږي غفلت علاج المز ده، شهوات علاج واده ده. قرآن ویلي چې اقم الصلاة لذکري، تاسو المنځ وکوئ لذکري. ذکر و ذکر یادوري ته ویلی شي، یعنی غفلت د ورکوي، غافل نه ګرځي، بیا زړه د خدای سره وي، بیا مربوطي واصلې متصلې کنیکشن د څه کله خدای سره ملو دی، بیا یې څه کله نه بربادېږي، نه خرابېږي، ته برایو طرف ته نه ځي. قرآن کې دا جملې درې وارې تکرار شوي دي، علی صلاتهم یحافظون، یا صلاتهم، کله ځکه جمع راغلی دی. کسا معاشرې کې یاد وساته، زه یوه جمله داسې یاد وکړم، معاشرې کې که محور المنځ ګرځېدلی وی ډېرو برایو نه، بیا معاشره بچېده. سوچ وکړئ دې خبرې باندې. معاشرې کې که محور المنځ ګرځېدلی وی، معاشرې کې که محور مسجد ګرځېدلی وی، ډېرو برایو نه بچېدای شو. ایمو معاشرې کې محور المنځ و مسجد نه دی ګرځېدلی. اذانونه کېږي، دوکانونه به خلاص وي، کاروبار به چلیږي، مارکیټونه به چلیږي. خلکو ذهن کې د نه وي چې راتلونکي جومات ته لاړ شو، راتلونکي لمونځ وکړو، ورسې اولې وخت لمونځ ډېر ضروري، راتلونکي لمانځه سره مینه پیدا وکړو، دا ډېره مهمه ده. زه تاسو یوه جمله داسې وکړم، کسه موږ که چېرې یو خیانت نه وی کړی مسجدو سره، نن به مو نسل ډېرو مشکلاتو سره، بربادیو سره، تبعیو سره، بې تربیتۍ سره روبرو نه وو. نن به مو جوانان بې رهروۍ شکار نه وو. مو یو خیانت چی سره کړی دی؟ مسجدو سره مو کړی. مسجدو سره مو خیانت داسې دی، زه تاسو ته مثال درکوم، مسجدونه د تربیت مرکزونه دي، مسجدونه د ایمان مرکز دی، مسجد د دین محور دی، مسجد دا بنیاد دی، اساس دی، اصل مسجد دی چې مرکزی حیثیت ته حاصل دی. خو نن ایمو معاشرو کې مسجدونه ویران دي. تاسو کور مې کې وګرځئ ګوګل
پیش نماز ورکی نشتا، قاری قرآن ورکی نشتا، معلم قرآن ورکی نشتا، درس و تدریس ورکی نشتا، دین ورکی نشتا، بحث و مباحثه ورکی نشتا، المنزون ورکی نشتا. کچیر قاری و تا معلم و تا پیدا کئی بچی مسجد تر والی سا تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، قرآن زدا کی، دین زدا کی، نو بیا مخکلی والا مشران ارپسیگی، کمیٹے والے ارپسیگی، انجمن والے ارپسیگی، صدا بچی مسجد خرپائی، جماعت خرپائی، کلینہ خرپائی، فارش خرپائی، رام خرپائی. دیر افسوس خبر آنا دے رام خراب شی، کلینہ خراب شی، فارش خراب شی، دو ډیر لوی تاوان دی که ذهنونه خراب شي، فکرونه خراب شي، نسل خراب شي، دو ډیر لوی تاوان دی. نیولې سوچ نه کوو. زه خپلې جدي دعا ورکوم ملي خیلو قوم ته چې شل کاله کېږي الحمدلله ملي خیلو قوم پیش نماز ستایي شي. آفرین وي تاسو باندې. تاسو پیش نماز ستلی دی 20 سال نه اقبال آقا دلته تاسو کلي کې دی ریکارډ دی ریکارډ. یعنی پیش نمازی لیول سره د یو ریکارډ دی کورمي کې. یو کلی ماته وښیي، یو مسجد ماته وښیي هغوی چې تا مثال یې درکوم 4-5 کاله 10 کاله یو پیش نماز یې ستلی. الحمدلله تاسو دې باندې فخر کوئ شي، مو دنې فخر کوو، مو داد ډېر کوو. خو دې نه پورته اندین اکتفا مه کوئ، اندین یو درېږئ مه نوره مخته حرکات وکړئ. مسجد څه درڅه مینه وي یاد وساته، عبادت څه، بندګۍ څه، دغو مراکزو څه، بیا د نسل نه خرابېږي، بیا تبعیه و زوال و بربادۍ شکار نه کېږي. مو بدبختي دا دی ما درته وویل زموږ مسجد څه خیانت هسې کړی دی. زموږ معاشرې کې مسجد ایمان و دین و تربیت و المنځه و دغو شیانو علاوه نورو شیو ته استعمالوو. سوچ مو په کړی دی. موږ چې مسجد ما سره نږدې شي دا سوچ مو ورسته وي چې ما بچي به وي سبق به وکړي، قرآن به وکړي، سبق به وکړي، تحصیل به وکړي، دین به وکړي، زده کړي، ایمان به، دا سوچونه ورسته دي. سوچونه دا دي چې ما به وکړي بشترا غوړېدلي، ایما به وکړي علمونه آباد وي، ایما به وکړي بیروی کېږي، ایما به سایزات پټ وي. اوس کورمې کې زه تاسو ته ډېر مسجدونه وښیم چې هغو جوماتو کې خلکو کلینې فرشونه غوړولي دي ولمنه یې په آباد دي. مړي زنده مړیوانې ورکې ویل کوي بس دښته خوشحال دي. داسې ځایونه وو چې موږ د مسجدو څه ولې موږ کوششونه کوو چې جوړ شي. ځینې ځایو کې به خلکو نه پرېښودل چې دا نه مسجد صحیح موږ دوره عقیده مقیده نشته مسجد نه غواړو. واخسه پوه شول په دغې خبرې څه نه د مسجد نه خو ډېرې ګاټې غوټې دي د خلکو ونه حاصلې کړي. موږ ته به راتلل چې هغه صرف د مسجد خو موږ ته جوړ کړئ. موږ له تاسو څخه مخالفت کولو هېڅ نه موږ ته یې ورسته پاته ولګېدل چې دي نور یا ډېرې پیدې دي. څه پوه شوئ سوشدل منځونه کنه سیټ تکو دا نور کارونه خطر نه خستای شو. موږ دغو مسجدو څخه دا خیانت نه وی کړی او بیا موږ نسل تبعیه او بربادۍ او زوال او بدبختۍ شکار نه کېدل. کوشش وکړئ مسجدو سره یاد وساتئ، مخلص وګرځئ. کوئ کله دې سره مخلص وګرځئ د یاد وساته بیا د نسل نه بربادېږي، بیا تبعیه او زوال او بربادۍ شکار نه کېږو. ما و تاسو همدا یې ما و تاسو اساسه دی، بنیاده دی، همدا یې ما و تاسو اصلي نقطه دی. تاسو کسه د المنځه کې برکات انده دي. نن تاسو المنځه برکات صدرته موجود یو. جمعې ته طرفې المنځه برکات صدرته دا واعظ و نصیحت واورئ المنځه برکات صدې واورئ. ځنه خبرې مسیحیږي اندغ میک نه مسیحیږي، تړونې مکیږي اندغه ځینې مکیږي، وحدت مکیږي اندغه ځینې مکیږي. تاسو دا جمعه نه وئ یاد وساتئ تاسو به وحدت او اتفاق پورا مضبوط نه ولکه اوس دی. دا زوی نورا مضبوط کوئ، دغته نورا عملیا وتړوئ. دغه جوړولو کې ښه حصه واخلئ. مخته تاسو پلانینګ کې دا شی شته دی چې د مسجد اباد کو ښه برپور حصه ورکې واخلئ. د کوم کسان ناست وي دا ځای به جوړ شي، دا به آباد شي، دغه ځای کې به دین ښکلي شان و شوکت سره خطبات جمعه او پروګرامونه کېږي. بیا به موږ تاسو کې ډېر کسان نه وو خو حساب به مو ورکوي انشاءالله. کوشش وکړئ دا جذبه ولوله نوره ځان کې زیاته کړئ. یو شي دي اشاره داسې اته کوم ملي خیلو قوم جوانانو سره مو ارتباط شته دی، خپلو جوانانو سپورټ وکړئ. سوال درته کوم کوئ دی نه څه نه دی کوئ، خپلو جوانانو ډېر سپورټ وکړئ. جوان ریډ کې هډي دی، جوان کوم علاقې کلی وطن جوان څه ته سپورټ کوي، مشر سپورټ کوي هغه لکه هیل ایول ایول څه نه خرابي ایول ایول څه. تاسو سوچ، تاسو تجربه، تاسو پویا، تاسو نیتیرا هغه ذخیره د جوانانو قوت او طاقت او قدرت او جوانانو جوش او جذبه دا دوه شنو څه ملو شي قوم ترقی کوي، قوم بدیږي.
الحمدلله تاسو قوم کې اوس پڅېدل یا دي جوانان خود جوش پڅېدلی دي زم څه بدبخت وي هغه مشر بدبخت وي هغه مشر چې یو جوان داسې قومي کارونه څه کوي مذهبي کارونه څه کوي هغه چې وکی سپورټ نه وکي یو سپورټ نه پورته هغه مزامات وکي یو هغه تلیاره جوړي یو تر کواټ جوړي یو مانی او ته جوړي الحمدلله ز فخر کوم مو بارو بارا یو ٹھیک ده تاسو بیننه انټرنلی لګ ډیر مشکلات هر چشته دي اما عمومي طور سره کلی طور سره ملي خېلو قوم ډیر خروان نه ان شاء الله په 15 کالو کې به ملي خېلو نه چې ټول زمس پر ملي ول باندې به نقشه بدله ډیرو سټیجونه به ډیرو ځایونه به بیا ملي خېلو جوانان علما هغه انداشه لګیا وي معاشري خدمات کوي خدایا ایمو جامع عمل قبول منظور وګرځولې دا قوم شاد او آباد وساتل کی جوانان محفوظ وساتل کی مشران محفوظ وساتل کی اقبال په دلته خدمت کوي شاهد آباد نور مرګلې دي خدایا خدمتونه تن قبول منظور وګرځول اقبال وسیره د سار باندې قائمه دائمه مستدام وساتل اج نرغله د اعمال قبول مقبول وګرځول کی مزید توفیقات او تنصیب وګرځول کی صحت کامله او عطا وګرځول کی جامع کی چوکم بیماران وی سیات کلی و تنصیب کی جمله د قوم جوانان مسافرین و سفر به خطر وګرځول